نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیات نمبر 11 12 او 13 د منافقینو او د بارکه الله پاک مونږ تاسو د خدای پاک د منافقینو د ډلې او قبیلې نه پامان کې وساتي. اتیر شو آیاتونو کې د هغې ذکر او روان آیاتونو کې د دې ذکر دی. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دا درې آیاتونه دي. په دې کې د منافقینو ذکر دی. حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن مسعود او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور بعض صحابه فرمایي چې دا د منافقینو ذکر دی په دې آیاتونو کې. ځکه چې دی فساد او کفر دا دي چې د دې فساد څه دي کنه، کفر د الله نافرمانی او د الله کفر دی. نو مطلب دا چې کوم کسان په ځما کې د الله نافرمانی کوي او د الله حکمونه نه مني، دا فساد فی الارض کې، دا په ځما کې فساد کوي. او کوم کسان چې د ځمکه کې او په اسمانو کې اصلاح نه مراد دا چې د الله د حکمونو تابعداري کوي، د الله احکامات مني، دا په ځمکه کې اصلاح کوونکي خلک دي. دا کفار فسادیان دي. نو الله پاک دې کې منافقینو طرف ته اشاره کوي چې اذا قیل لهم کله چې ویل شي ته لا تفسدوا فی الارض، تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې، په ځمکه کې د الله نافرماني مه کوئ. چې په خولې باندې وایه چې موږ مسلمانان یو، په ځای کفر کوو، تاسو او ځای تاسو د کافرو سره ملابېږئ او ځای د یهودو نصارو سره ملابېږئ او د اسلام خلاف سازشونه کوئ او د اسلام د نقصان رسولو کوشش کوئ، نو دا فساد فی الارض مه کوئ. دا پښتو کې ورته دوپړیخي وایي، دوپړیخي مه کوئ. دا دغلاپن پرېږدئ چې دلته مسلمانانو سره مجلس کښېنئ او بیا لاړ شئ کافرو سره او کافرو ته موږ ستاسو ملګري او د مسلمانانو هغه خبرې د راز او د نیاز خبرې هغې ته وړئ او رسوئ ورته. دا نقصان رسول د اسلام ته. دا مشهوره خبره ده چې ښکاره دشمن نه څوک دومره نه یېرېږي، ښکاره دشمن ښکاره وي، هغه انسان ته دومره نقصاندې نه وي. دا پټ دشمن د انسان ډېر نقصان دی. او هغه دشمن چې هغه ستا د لستوڼي ماري، چې ستا په کور کې اوسېږي، ستا په محله کې اوسېږي، تا سره ناست پاسي، دی ته موږ پښتانه ته د لستوڼي مار وایو. دا د لستوڼي مار ډېر خطرناک دي. دا منافقین د لستوڼي مارانو. دا به د نبي اسلام مبارک سره په مجلس کې کېناستل، دی به باقاعده د نبي اسلام مبارک پسې شاته جمع کوله، په جمع کې موجود دي، په منځونو کې موجود دي او دوی به دا درې منځونه ډېر په شوق سره کول، د ماسپښین او مازدیګر او ماښام. نو د سهار او د ماوستن مانځله به نه راتلل. نو ځکه بعضې روایاتو کې راځي چې دا کوم مسلمان د سهار او د ماوستن مانځله نه راځي، نو دا هم د منافقینو په نقش قدم باندې ځي. نو وایي چې د سهار او ماوستن مانځله جومات ته تګ ډېر لازمي دی چې د منافقینو د نشانې نه سړی بچ شي. او بل دا د منافقینو باره کې نور روایت هم شته دی. اذا حدث کذبه، چې خبرې کوي نه دروغ به وایي، دا هم د منافقینو علامه ده. او اذا اؤتمن خان، وایي چې کله ورته امانت کې د خیانت پکې او چې واده وکړي هغه نه پوره کوي شرطه، دا د منافقینو علامات دي. نو د دې سره دی فساد فی الارض په ځمکه کې دی فساد به کوو. او دغه فسادو چې د لستوڼي مارانو، نو دوی به د مسلمانانو رازونه وړلو، د کافرو سره به کېناستلو، د کافرو سره، یهودو سره او نصارو سره، او هغې ته به د دې خلاف خبرې کولې او هغوی به کوکساول د دې سره د مسلمانانو ته د نقصان رسولو دپاره. نو دا ډېر خطرناک په نسبت د ښکاره دشمنانو چې کوم کافرو، کوم یهود او نصارو. په موجوده زمانه کې چې قادیانیان دي، ځان ته چې احمدیان وایي، دې ځکه دا مسلمان ورته ډېر په خطرناک دشمن ورته وایي، خطرناک کافر ورته ځکه وایي چې کافر دی هم کافر دی او هغه نور هم کافر دي. خو دته ځکه کافر، خطرناک کافر وایي چې دا دې ځان ته وایي زه مسلمان یم او د اسلام د اساسو نه انکار کوي، د نبي اسلام د ختم نبوت نه انکار کوي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي او د هغې په شان کې کمی راولي. او دا بل چې کوم راغلی دی د خپل د دې چې کوم مشر دی غلام محمد قادیاني، هغه ته د نبي اسلام مبارک مساوي ګرځوي او د هغه د شان سره یو شان ګرځوي، او بلکې کله کله خو د هغه په کتابونو کې ځان د هغه نه اوچت ګرځوي، نعوذ بالله. نو دغه د لستوڼي ماران دي، ځکه چې دوی ځان ته مسلمانان وایي، د مسلمانانو کلمه استعمالوي، د مسلمانانو قرآن او کتاب دا استعمالوي، د مسلمانانو نوم استعمالوي. نو په دې وجه باندې دا زیات خطرناک دي کافر. دا سړی ډېر خطرناک دی د دین دپاره، د اسلام دپاره، د مذهب دپاره. نو الله پاک اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، چې کله دوی ته ویلی شي تاسو فساد وکړئ په ځمکه کې،
قالوا وایدي انما نحن مصلحون، مونږ خو اصلاح کوو، مونږ د کافرو سره کینو، د یهودو سره کینو، نو مونږ دا خپلو کې جوړه راولو، مونږ چېرته دا جنګ جګړې نه کېږي، مونږ اصلاح راولو، دا د اصلاح دپاره مونږ هغې سره کینو پاسو، مونږ روغه راولو چې دا فتنه او فساد پس به کینی. الا خبردار شه انهم هم المفسدون، الله وایي خبردار شه دا غټ فسادیان دي، دا د فساد جړې دي، دا در پرده اسلام ته نقصان رسولو والا غټ د اسلام دشمنان هم دا خلک دي. پس ما کې فساد او جګړې دا پیدا کوي، زی هغې ته سازشونه کوي، هغې ته راز و نیاز خبرې هغې سره کوي، د اسلام خلاف یې کوساوي، ولکن لا یشعرون، خو لیکن دوی نه پوهېږي، ځان ته هم نقصان رسوي، ځان هم تباه کوي او اسلام ته هم د نقصان رسولو کوشش کوي، دا غټ فسادیان دي. وإذا قيل لهم آمنوا، کله چې ویل شي تاسو ایمان نه وړئ، کما آمن الناس، لکه د نورو خلکو چې څنګه ایمان نه وړي دي، صحابه کرامو چې څنګه ایمان نه وړي، چې څه په خوله دي یا په زړه دي د الله احکامات مني، د نبي علیه السلام مبارک اطاعت کوي، قرآن مني، د قرآن په ټولو الفاظ په ټولو خبرو باندې عمل کوي، نو دوی په شان تاسو هم ایمان نه وړئ که نه یو شان صحیح مسلمانان شئ. نو قالو دوی به وایي انؤمنو کما آمن السفهاء، دا به دوی خپلو کې بیا دغه بیا کوله، استهزا بیا کوله، مسخرې بیا کولې په دې صحابه پورې، انؤمنو یا موږ ایمان نه وړو کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې دی نعوذ بالله بېوقوفه ایمان نه وړی دی، دا خو بېوقوفه دي نعوذ بالله، دا خو کمعقل دي، دا خو نه پوهېږي ځکه داسې په خوله او په زړه یو دي، نه موږ هوښیاران یو، موږ چالاک، دا چالاکي به دوی کوله، موږ چالاک یو، موږ هوښیار، دا هغې ته به د کمعقلو نسبت کوو. الله وایي الا خبردار شه انهم هم السفهاء، دا کمعقلان دي، دا بېوقوفان دي چې ځان یې هم غر کړه، آخرت یې ځان له غر کړه، دنیا یې هم غر کړه، دنیا کې هم ورته مسلمانانو په ښه نظر باندې ځکه نه کتل چې هغې ته معلوم و چې دا منافقین دي، او نبي علیه السلام بارک ورسره هغه مینه محبت خو نه په ظاهره باندې چې ورسره هغه ناسته پاسته څه نقصان یې خو ورته نه رسو، خو هغسې خو زړه محبت ته هغسې نه و که نه. نو الله پاک وایي چې دا کمعقل دي، انهم هم السفهاء، دا بېوقوفان دي، خپل دنیا او آخرت یې غرق کړی دی، ولکن لا یعلمون، خو لیکن دوی نه پوهېږي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، کله چې ویل شي تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې، قالوا وایي انما نحن مصلحون، موږ چې اصلاح کوونکي یو، الا خبردار شه انهم هم المفسدون، بېشکه دا چې دي دا فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون، لیکن دوی نه پوهېږي. وإذا قيل لهم آمنوا، دوی ته ویل شي تاسو ایمان نه وړئ، کما آمن الناس، لکه څنګه چې ایمان نه وړي د نورو خلکو، قالوا وایي دي انؤمنو، آیا موږ ایمان وړو کما آمن السفهاء، لکه څنګه چې دوی بېوقوفو ایمان نه وړي، الا خبردار شه انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، دا په خپله باندې کمعقل دي، خو دوی نه پوهېږي. وما علينا الا البلاغ.